اکثر ملګری یو سوال کوي چې دا ارتغل ډرامه قتل څنګه دي، بیا روزه کې دې قتل څنګه دي. ځکه اکثر ملګری وایي چې موږ روزه لنډو، یعنی روزه کې ډېر ټایم تیرو، نو هغه په دې تاریخي ډرامو تیرو. نه دې به څه حکمي په عام روټین کې هم او بیا په روزه کې هم د دې څه حکم دی. دا ډېر ضروري سوال دی، د دې باندې ځان پوهول پکار دی محترم. لومبې دا چې ډرامه څه ته وایي؟ ډرامه هغه کار ته وایي چې هغې کې دننه یا حقیقت نی یا پکې حقیقت لږ ډېري، خو لیکن د څه دپاره کېږي؟ یو مقصد دپاره کېږي. هغه مقصد دا دی چې معاشره کې څه چینجز راشي، معاشره لږه ښه شي. نو یاد ساتل پکار دي ارتغل چې کومه ډرامه ده نو دا ډرامه ده. یا نورې صورت تاریخي ډرامې جوړېږي نو دا ډرامې دي، د ډرامو په نظر به ورته ګوري. څنګه چې نورې ډرامې دي داسې دا هم ډرامه ده. نو بیا خو خلک وایي دې کې خو دننه موږ ته د مسلمانانو تاریخ ښیي، سلطنت عثمانیه پکې ښیي، داسې نور زموږ مسلمانان هیروګان چې څومره دي هغه یې راته ښیي. نو خلک چې دا زده کړو نو موږ ورته وایو چې دا کومه ډرامه چې ده نو دې کې دننه یو څو قباحتونه دي، یو څو خامۍ دي پکې. هغه دا چې دې کې دننه سړي او ښځې، هلکان او جینکۍ ګډوډ دي، د هغوی اختلاف دی پکې، د هغوی یو ځای کېدل دي پکې، د هغوی یو ځای اوسېدل دي پکې. نو دا په کوم شریعت کې جایز دي؟ دا په کوم قانون کې جایز دي؟ دا یاد ساتل پکار دي. څنګه چې نور ډرامې کتل ناجایزه دي، داسې دا ډرامه هم ناجایزه ده. تر اوسه پورې د یو مستند مدرسې نه یا د یو مستند مفتي نه د دې باره کې د جایز کېدو فتوا نه ده راغلې او نه به راشي، ځکه دې کې قباحتونه دي، خامۍ دي، دا ناجایزه ده. نو دا یاد ساتل پکار دي محترمو، دې نه به ځان ساتو. د دې په ځای موږ د دې کتابونه واخلو. الحمدلله زموږ مشرانو یو کار نه دی پرېښودی، زموږ مشرانو دې باره کې کتابونه لیکلي دي، زموږ مشرانو تاریخ محفوظ ساتلی دی. چې کوم کتابونه دي دې باره کې زموږ لیډرانو باره کې زموږ مشرانو باره کې کتابونه واخلو، هغه سټډي کوو. ډرامه کې خو دننه ډېرې خرابۍ دي، که ته ډرامې ګورې او خاص کر د روژې په حالت کې ګورې نو هغې کې خو بدنظري ده. که ښځې ګوري نو هم بدنظري ده، سړي دي پکې، او که سړي ګوري نو هم بدنظري ده، جینکۍ او ښځې دي پکې. نو یاد ساته چې د روژې په حالت کې ته دا ګورې دا خو د روژه مکروهه کوي، او اصله د دې په وجه د شهوت ډېر شي، روجت شي او روژه دله خرابه کړي، یا در باندې داسې کار وکړي چې کفارې ته دې واړئ او کفاره در باندې لازم شي، نو بیا خو به 2 میاشتې لګاتار روژې نیسي. دا یاد ساتل پکار دی چې شرعاً د دې کتل ټیک نه دي. او مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکات العالیه چې ډېر مشهور دی، جامع الرشید استاد هم دی، هغوی نه یو ځل چا تپوس وکړو چې د دې کتل څنګه دي، نو هغوی ورته یو خبره وکړه. هغه اوس هم وایي چې دې د جایز کېدو قایل نه یم، دا نه وایم چې دا جایز ده، خو لیکن هغه نوجوانان چې کوم نوجوانان فلمونه ګوري، ډرامې ګوري، فحش چې کوم موږ سره فلمونه دي، فحش ډرامې دي، خرابو لباسونو والا، نو د هغې په نسبت دا ډرامه کتل بیا وایي ښه دي، ځکه چې دې کې دننه یو تاریخ خو درته ښیي که نه، کم از کم یو تاریخ خو دې زده کړې که نه، خو لیکن بیا هم دا یاد ساته چې جایز نه ده. ځان به ساتو، د نظر حفاظت به کوو. حدیث شریف کې راځي د ګناه ابتدا چې کېږي دا د بدنظرۍ نه کېږي. بنده چې ګناه ته مایله کېږي دا د بدنظرۍ په وجه کېږي. چې د نظر ډېر حفاظت وکړو. روژه نوم د دې دی چې روژه کې به د هر څه نه صبر کې، د ټولو اندامونو به دې صبري، سترګې به صبرې، خوله به صبرې، ټول اندامونه به کنټرول کې. نو محترم چې ډېر احتیاط سره روژې نیسو، روژو کې احتیاط کوو، د فضولو کارونو نه ځان ساتو، روژو کې د ډېرو عبادتونو کثرت کوو، د ذکر و اذکار او د قرآن مجید د تلاوت.